ومعرفة الأقايم الأدلة التفسيرية بالكلام، لأن عنوان مباحثه كان قولهم الكلام في كذا وكذا. لدينا نتاخذ الأسوة لتسمية لعلم كلام فدي كلام سر بياني تبدي علمتا علم كلام وليوي نووي أتوى دي بياني كريم أو لا هذه كتاب خاصية ببل لدي فن ببل كتاب كتاب ندي بوي لا تفضلني في الشرقات خاصية شرع مقاصد كم ذات تفسير سر ندي وين څنګه چې بشر عقاید کې څنګه تفصیل سره ویلي دي ورستنو څونه خلکو چې وجه تسمیه د علم کلام غوښتله نو هغه د دې کتاب نه غوښتله نو دې فن ته علم کلام ځکوي اوله وجه چې متقدمین کې چې چا د علم کلام کتاب ولیکو نو هغه عنوان قائم عنوان دا اجمال ته چې د کتاب د بحث د فاصله لیکل شي او لاندې بیا تفصیل نو عنوان بلا اجمالی او معنوان بسیه تفصیلیه عنوان کې له لغت لیکلي چې دوه لغات یو په ضمیر عین سره یو په کسره د عین سره عنوان یا عنوان نشوي په فتحه د عین سره لا غلط نو ویل شي چې متقدمین کې وڅ کتابونه کې نغیب عنوان قائم کو الكلام في الصفات الالهيه دا بجداغله باسه فارش الكلام في عذاب القبر جاب جداغين فارش الكلام في الإلهيات في رسالات والنبوات ذات عنوانات في قائمون فكلام سر بعنوان قائمون ودي وجنا دي علم نمم صبروته علم كلام بروته لأن عنوان مباحثه كان قولهم الكلام في كذا وكذا ذكر عنوان ده مباحث وده دي كلام شدي أغدر ده مخكنو علماء داو الكلام في كذا وكذا ايه الكلام في الصفات الكلام في النبوات الكلام في عذاب القبر وغير ذلك ده يوجد ده موجد دي علم فعلم كلام سره نمونه دي نوي اصل کی واقع ده شيء فعلم كلام في نورم دي سيزون مثلا رسالت فصفات کې بیا صفات اراده ده صفات علم د حیات د سما بصر تکوین او عذاب اخرت ته دا ټول خبره ده اصول الدين او د فقه اکبر په دې کتابونو کې ذکر کیږي لیکن دا علم کلام سره ده مشهور شو چې د الله تعالی په صفاتو کې د ټول زیات بحث د تاریخ په حواله سره صفات کلام کې شوی او هغه چې قرآن مخلوق دی او مخلوق نه دی الله پاک صفات کلام نو ټول زیاته جګړه په دې کې شوې ده امام احمد څخه په دور او امام احمد څخه په دور کې خدا مثلا دون زور ونیول چې د دنیا او د علماء او د امت اغریله بل طرف ته واړو دیوان مستقل کتابونه اللي شکل کې شوې دي اثر مساله خلق القرآن في صفوف المحدثين شيخ ابو الخطاب وحدث الكتاب لكلام اثر مساله خلق القرآن في صفوف المحدثين د محدثینو په صفونو کې او دراویانو په جر او تعدیل کې دې مسلې څه تاثیر کړی نو بزرګاو راویان مجروح شوی دي په دې وجه باندې چې د خلق قرآن قائل او بزرګاو راویان د دې تعدیل شوی دي په دې وجه باندې چې د خلق قرآن داخلي نه پات او بعض متغلبه لکه محمود الرشید هغه قرآن کې د ډېر علماء قتل کړي او بیا امام احمد بن حنبل سے واقعا دا سما بیان کړل د په ځبان امام احمد سے سلسله ظلمونه شي بیا چې کلم دې مرشو داغه پس واسه راغ واسه چې مرشو متوکل بالله نو متوکلنا عفوا معتصم بالله خو بیا حدود کرا کړی دی امام احمد سے سره په ظلم کې او د دې معتصم بالله په دربار کې امام احمد سے تخت کولې ورکړل شوی صرف په دې مسله باندې چې دا قرآن ته سوای مخلوق وای ماته خبره بیان کړی ویلې مې ته کنه نو د دې وجه دې مسله کې جنگ او جدل او جګړه ډېره زیاته شوې ده د کلام په صفت کې نو دا علم په سره دا شو مشهور شو په علم کلام سره د کلام غ علم چې جګړه په کې دې شوی او دې کې به تاسو ګورئ د کلام بحث په کلام تفصیلي چې ډېر وګت کړی چې اثبات د کلام د باری تعالی او اثبات د قرآن نه چې دا غیر مخلوق هیڅ نه پېژن نو دا کله دې علم نوم چې هغه څه پریوته کلام ځکه چې څوک په ځای کې خبرې کوي بیا تقریبا مشهور شي دا سموي افغانستان کې مولوی دی واته به واجب الوجود بنوزل ولذلك جابر وقت
د فن کتابونه په جمعات کې پڑھاو نو عوام هم پکې ناست واجب الوجود دا چې دونه صفات واجب الوجود تاسو نو عوام واجب الوجود نه پیژني هغه وته واجب الوجود مرید څه بیا د کم څه ذکر لري کې بیا هغه باندې څه شي مشهور شي هغه نو چې کومه باقاعده پرې زمو په محله کې یو کس څو پاتې نو هغه د پولیس سره تخیل دی چې دا برال ویله پولیس راغی نو بیا خلک یې ویله پولیس راغی انا پولیس راغی بس منډه به واره بیا پولیس داخله کومه څنګه بیا چې پولیس ته یو اور نه بوزه من کاندل شو باخر نو فکم چې انسان ته ذکر دې شنو بیا دا غیره تسمیه جوړ شي څه څه پیګل على كل حال نوي ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثين ومسألة الكلام سيدا أغادا دي كنت مشهورة مباحثنا دا أو دا قرآن مثلا وأكثرها نزاعا وجدالا أو دا تون زيادة دا باعتبار دا نزاع دا جغير حتى إن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق بعض المتغلبة رجلوا أو دا أهل الحق ندير خلق قتل كريم لأعدم قولهم بخلق القرآن إذا كان عيد خلق القرآن قول نو كريم ولأنه الظلم وجد شو دريمه ولأنه يورث قدرة على كلامه في تحقيق شرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق الفلسفة يعني الفلاسفة ودي علم علم كلام تكوي يسوق دافن ذكي كلام ناخذ شرعيات فنور وفنون كم كلام كولش ولدي مثال داخلي لك الفلسفي ستر علوم دي او د ټول علوم د فار حواله دروازه منطق دی چې په منطق د عبور حاصل شنو ته د فلسفي دروازه دی ورننه وي د فلسفي په ذریعہ سره با د منطق په ذریعہ سره با د فلسفي د تمام شاخونو علوم درسه تاسو سماجو د فلسفي څو اقسام 70 علوم دي 70 اقسام ما دا لیکل دي مختلفو مضامین کې مختلفو مضامین کو زما وفاق چې کوم مضمون شای شو باغی کې دا خبره ما لیکل نو د دې ټول د فارس کمنی چابي څه د منطق دی نو دا منطق خادم د فلسفې لپاره وي دا علم کلام دا علم دی د ذکرو دا مولا بیا په هر فن کې چلی دي چې د منطق هم پلار دی د اصول فقه هم پلار دی او د فقه هم پلار هر څه ولا استنباط کوي دا علم دی پېښه نو چونکی دا علم څه دی نو دا ذریعہ د کلام ګرځي په هر فن کې ځکه د دې علم نوم څه شو علم کلام تاسو خبره ده دا کومه تاسو به شوګه او په دې باندې چې اشکال لګي ولګونتا او دا چې منطق سره تشبیه ورکړو منطق خو خادم دی د فلسفې نو دې دا معلومه شو چې دا کلام خادم دی نور اسلامي علوم دا کلام سره خادم دی نور اسلامي علوم حال نه چې علم کلام خو رئیس ته تمام اسلامي علوم دا سمای علوم په شپږ قسم دي کنه پای کې رئیس څوک یا علم کلام او دې وجه نه معلومیږي چې منطق څنګه خادم دی فلسفې نه دا خادم شي دا اشکال څه شوی دی رمضان افندی دا اشکال کړو خو جواب نه کړو خو زه ته جواب کوم خا جواب بل نشته زمانه وره جواب دا چې کوم بهترین قائد هغه خادم می حقیقت ايش به کنه سید القوم حدیث دی سید القوم خادمون نو دې کې شک نشته چې من واجهین علم کلام رئیس ته تمام علوم او خدمت له تمام علوم کوي او د بهترین قائد نه هم دا دی به خادم سید القوم اشقاهم اي خادمهم ايش دا جواب د خپل په لاره پسې وټه کې ښه جواب نه وکنه دی ان رمضان افندی په حاشیه بیا ولي کې خلونو خري ولانه يورث قدره على الكلام ودا علم چې اصول الدين فلسفيه طاقت د خبرو في تحقيق الشرعيات نور الشرعيات شرعي علوم په تحقيق او په الزام د خصومو کې مخاطب مخالف ته کومه په دولت کې چې پېښ منطقي سړي نه متکلم سړي نه مخاطب لکه شي واره پېښ بالکل دلته شوال فاطلق عليه هذا الاسم كالمنطق للفلاسفه بعض الناس كالمنطق للفلسفه خدوانه صحيح دې په خبره پوره شو بل وجه تسميه دې علم ته علم کلام ځکوي چې دا علم د عقیدې د اصول الدين دی او تا ماشوم چې څنګه نوېږي د تبادل نمخ څخه عقیده ورته پېښه ده د تبادل نمخ څخه عقیده ورته دا ګوره د مشایخو طریقه ده لہذا خاص کر عیسی علیہ السلام نازلیږي عیسی علیہ السلام جمدی اسمان ته خطرې الله تعالی ته صفات د ایمانیات دي دا وړو ته خل د لازمي عقیده ده او زم اکابر دا محسوس کړي چنانچه حضرت مفتی کفایت الله دهلوی سے رحمۃ اللہ علیہ کتاب لیکل ہے تعلیم الاسلام
په تاسو چې شرف په ذکر د شر دې ملاوي هغه کتاب په پیژنه کنه تعلیم الاسلام دا کتاب ابتدایي ماشومان لپاره دی او دې کې تاسو ول دا مسلې پکې شته صحیح یو بل کتاب د پرون مولوی سے عمرو حضرت مولانا مسیح الله خان صاحب لیکلی د تانیث خلیفہ مجاز لفظ مجاز نه مجاز ښه پېښه وګڼه حضرت تانیث خلیفہ مجاز دی هغه لیکلي تعلیمات اسلامي نه ته په شمس سره مفید کتاب زموږ غواړي متوسطي ول داخل نصاب کو دا څه کتاب او دارالعلوم علماء بیا رسو مرګرو چې دارالعلوم کراچي کې مال تفسیر په داخل نصاب کړي دی مو ډېر ښه نو هغه کې دا عقاید دي چې دا کوم عقاید ابتدایي ماشوم ته ذکر کول شي نو دا ټول مخکې ماشوم ته د عقاید د کې او د عقاید د کې نو بار بار سره کلام کوي څنګه بار بار سره کلام کوي ځکه د علم نوم چې کوم څه پرې وته علم کلام خو په دې اشکال لري چې دا چې هر علم چې ذکي ماشوم ته تاو سر بوت ذکي نه هونه او په کلام ته ضرب دربو باندې ولا سر کټېږي کلام په ضرب دربو په ګردان نه باندې نو دا چې نور علوم په کلام ذکي ابتدایي نو د دې اشکال جواب دی چې د بخښه کړل چې نور علوم په کلام ذکي او په نور علوم ته دا د تفسیر نو بیا په امتیاز رانیش بیا به غوډه من کلام او بیا دې نو د امتیاز راوستو د لپاره مونږه د لفظ علم کلام د دې سره خاص کو او نور په کلام ذکیږي خو بیا به اشتباه راځي نور علوم ته د علم کلام نوم ورنکو خبره باندې شوګه واغه د کې ولانه اول ما يجب من العلوم التي انما تعلم وتتعلم الكلام دا اولها علوم الذي اغذ ذکولی شي په تعلم او په تعلیم باندې پېښ یعنی په کلام سره په تعلم او تعلیم فاطلق عليه هذا الاسم دي وجنا په علم باندې دا دين اطلاق شو لذلك اذا دخل لذلك مشار لانه اول ما يجب دي بربيع اشكال لارج دا خو اريو علم په کلام ذکی جنو دا جواب وکړو ثم خص فيه يا خاص شو په دینم سره دا علم ولم يطلق على غيره او په نور علوم اطلاق نه کو تمیزن د پاره دي چې تمیز د علم کلام راشي د نه هو د صرف نور علومنا خبره باندې بس وکړه دې اشکال جواب بل وجه تسميه ولانه انما يتحقق بالمباحثه واداره الكلام من الجانبين وغيره قد يتحقق بمطالعه الكتب التامه والتامل امام ابو فصل چې دا څه جوړه کړو د څه په هر مسله مناظره نه وکړي امام سے دول اسلک او یا در مسله مستنبط کړي د قران او حديث نو په دې کې اول کلام نه شوی دا به جوړول مخکې کوله کو کلام پکې شوی دی ورسته پکې شوی کمیټې چې کومه سلوستو کسانو امام ته به استنباط وکړو ورسته پکې کلام کړي اول د تدوین وکړو او علم کلام دا څنګه علم کلام په اکثر مباحث کې دی نو دا هر وجود ترغلي چې مخکې پکې سمې جګړې شوې دي معتزله به مردار روچته کړه نو اهل سنت اول په مردار باندې سوچ کوي هل پکار دی نو سره مناظره په حل دی ولا پیدا کړه غینه پس په چې کله هغه بحث مناقشه شنه هغه ویل کېږي علم کلام په کتابونو دا اول به کوم دي د هغه اعتراضونه راځي د هغه جوابونه باندې حق کول او د هغه جوابونه نه جګړه به چې بکېږي کلام به پکې کېدو مناظره و پکې دا غینه پس با عنوان جوړېدو علمي فقه داسنه نور علوم داسنه نو چې د دې علم بنیاد په کلام دی او په مناظرو دی د دې وجه دې علم نوم څه کې خودل شو علم الکلام کې خودل شو یا مو څه کوي او د نور علوم په ابتدا کې داسنه ولانه انما يتحقق بالمباحثه او دا علم موجودي په مباحثه سره او په كلام راول سره من الجانبين دا عالم او د متعلم د طرفنا دا سائل د مجيد د طرف دا مناظر او د مناظر د طرفنا وغيره او نور علوم چې قد يتحقق بمطالعه الكتب وتامل ابو مطالعه الكتب وتامل سره موجودي کله په على الاغلب ویلي دا حصر استقرائي حصر نفس الامر نه دی ورنه فقه هم د مشکل علم د فقه تر په کتابونو په مطالعه سره نشي دا کولای پېښ کوي ما یقول د مفتی ثنا الله څخه کتاب باندې تحقیق کړی علامه شامی سره زموږ نشر عرف ادا سره نشر سره انا که شابه دا غي مقدمه تاسو ګورئ ما دا داخل ذکر کړی قال عبد الله بن مبارك كل علم يستقيم بالمطالعه الا الفقه فانه لا يستقيم الا بالتلمذه امام الاستاذ تشرب دا قول من ترانا کلکوي تاسو پکېش مونږ ته تاسو په شوي کنه شوي خدای په یوه سم چې د غوګونو تم د علم ورپریز او ځل ولانه اكثر العلوم نزاعا وخلافا فيشتد افتقار الكلام مع المخالفين او بل ولې تسميه ودا علم جديد نور علوم په نسبت باندې په دې کې نزاع او اختلافات ډېر دي
نو محتاج دا علم كلام تا دا مخالفين سرا ورد عليهم وفاغيبا لشكم رد سرا هذه دي علم نون علم كلامش بلا وجه تسمية ولأن لقوة أدلة إثارة كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم ده علم الكلام ذكوي سوى علم الكلام في كم أقائد كما دلائل ذكر كوني شيء أكثر قطعية جميعات نين سيا قطعية أولتونا مضبوطي جزلات بذاتك وبسكية لبذاتك وبسكي بيش بدون مضبوط أو فلكية بيش أو تصريف ومقابلات نوع أكثر دلائل في أغا كمزوري لو كانت في طرف مضبوطة خبري بل طرف كمزوري لو خلت سوية الكلام هو هذا الكلام هو هذا ودونه خرق القتال كم لكم يلي ودونه خرق القتال ده مثل ضرب المثل ده بكم لكم يلي مقامات بسيطة مقامات جاي قلت وأمي هو بل مشهور كتاب تاسو شرجامي مبني ويلا تاسو تانا شابه يبقى كذا لا تشتكى ودونه خرط القتال كذا لا تشتكى ضرب المثل خرط القتال قتال ده يوونا له لكي كرونا فيش فيه ياخذ إذا كي شالو كشالن لكي كريه لما يسمى بريشالو كي تشغني فيش فيه ودونه خرط غير شيء لا صراح كله تبغونه باني مطلب زمان خبر والا كذين إلى هو بل ترصدين لا تبغونه باني لا صراح كله تبغونه باني صراح كله ده مثل بهذاك ويلي شيء شو بس أنا نخبر خبر قبله ورثه جدينا إلى هو قريب تبعي مطلب زمان خبر والا كذين إلى هو كل نور خبر برضه كي أخلي ده ليش لكذا كتير فهمونه باني صراح كيا كله صراح كنا شو نتكلم بيبه ودونه خرط القتال ده ضرب المثل المطلب ده الكلام هو هذا ودونه خرط القتال خبركم ده اللي لو بغض لا يصرح كل ايش في كلام بيتريني خبري انه ده علم كلام خبر ذاتي مضبوط الى نور علوم ومقابلات كذا كذا دي علم من تقي خد ليش علم الكلام وما ذلك مش ولانه لقوه ادلته او ده لقوه ادله ده علمنا صار كانه هو الكلام ده شيء ده كلام بدون ما اداه من الى من العلوم نور علومنا كما يقال الافضل من الكلامين لكن الدو كلاموني يضرب كم كلامي بل ضرب كم كلامي خبري مش يقعد فغضونا في يوم بارك توي شي كلام مضبوطي هذا هو الكلام ده كلام دی دې به خبره کوي ورش بل وجه تسميه هغه چې دې علم ته علم کلام زکوي چې دا کلام د کلم لفظ د مشتق د کلم مېری شي ځخم ته دې علم ته علم کلام زکوي چې د دې اصول الدين علم دا دلائل چې دا دلائل چې عقليه دي او بیا مؤيد دي په سمعيه او دا کم علم دلائل چې خالص عقليه قطعيه بیا مؤيد شي په دلائل سمعيه قطعيه سره مضبوط شي ناغتی د کم دي ورزي خو ته نه ورزي بلکې په ځل باندې ورزي زړه سوريكي او زړه ما ځان راي قد شغف حب دې مثال کړو زړه په ما توکي زړه ورنوزي نو د دې د لفظ کلم سره نه مناسبت راغلی دا کلم معنا ده تخمی کول په مزور نه نوتل نو دې علم د کلام ځکه دا په زبانه ورنوز زړشوي خبره باندې پېښ وکړه او د دې باندې پېښ خالي ولانه الاستناء على الادله ځکه دا علم د دې بنا له قضاء ادله قطعيه باندې چې عقليه دي المؤيد اكثرها المؤيد په ترکیب کې څه واقعي صفات کړه او بس موصوف صفات کې د کومه موافقت پکار دي د تفسیر او تانیث وشاري موصوف مؤنثي صفات مؤنثي او دلته القطعيه موصوف مؤنثي المؤيد دي صفات ده مذکر دي دا ورسوک جواب راي جواب براکه خپل بنوای جواب اشکال باندې پیښ موصوف صفات څنګه موصوف صفات کې موافقت پکار دي کنه دلته خو المؤيد مذکر دی یو دوا درې اما روايته صفة بحال متعلقه بالغ سيوي او صفات بحال متعلقه کې کوم دي د تفکیر او تانیث موافقت ضروري نه او سلام علیکم شکر یمه زبان او ثاني خبري ولانه الاستدلال على الادله القطعيه المؤيد اكثرها بالادله التغيير كان اشد العلوم تاخيرا في القلب لذا دين زياده في علوم باعتبار التاخير في الفضلك وتغلغلا فيه وتدخلا فيه فسمي بالكلام المسماش بكلام ترجمة مشتق من الكلام ده كلام هو الجرح أو غزخم فيه وهذا هو كلام القدماء أو ذا كلام القدماء